الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. پدې ځکه د تپوس شوه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د خمر او د میسر په باره کې. خمر څه ویل کېږي؟ خمر منګ شراب ته وایو، میسر جواری ته وایو. شراب او جواری. اول خبره خدا دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کم تپوسونه شوي دي، نو په دې باندې ځان په یول غواړي چې څه تپوسونه شوي دي د دې دپاره چې خلک ځان خبر کړي لکه صحابو کړي دي، او څه تپوسونه خو د نبی علیه السلام نه د تنګولو دپاره شوي دي. نو دا تپوس د دې دپاره شوی دی چې د شرابو حکم معلوم کړي، یعنې دا سره تنګولو دپاره نه دی شوی. نو الله رب العالمین جواب ورکړو چې حکم یې دا دی چې په دې کې فایدې هم دي او په دې کې نقصانات هم دي. دا خو د دې حکم بیان نشو، تپوس وشو د شرابو باره کې او د جوارۍ باره کې. الله په دې کې نقصانات هم دي او په دې کې فایدې هم دي، او جواب نه دی. جواب به څنګه معلومو؟ جواب به داسې معلومو چې اصل کې په دې ابتدا کې تاسو ته ما په اصولو کې یو خبره کړې وه. اصول چې کله د تفسیر من بیانول چې قرآن کریم کې تدریج دی. تدریج په نزول راغلی دی، یعنی یو ځل قرآن نه دی نازل شوی بلکې په 23 سال کې پوره شوی دی، او په دې کې حکمتونه دي. په هغه حکمتونو کې یو حکمت موږ ویلی دی تدریج فی النزول. دا دلالت هم کوي او دا موږ ته دا خبر راښیي چې تدریج فی التنفیذ هم دی، یعنی تدریج فی النزول د دې نه تدریج فی التنفیذ معلومیږي. یعنی الله رب العالمین چې دا قرآن په مزه باندې را لېږو را نزلو، د دې مقصد دا و چې د اسلام هم په مزه باندې نافذ شي. لکه ما پکې د روژو خبر وکړله، چاول کې اختیار دی، بیا تعین راغی. که الله رب العالمین ابتدا کې ویلي وي چې تاسو میاشت به روژه نیسئ، حج به کوئ، زکات به ورکوئ، شراب به نه څښئ، زنا به نه کوئ، غلا به نه کوئ، هېڅوک دې ته تیار نه و. شراب داسې قسم مشروب و چې دا استعمال ډېر عام، لکه نن سبا د کولډ ډرینکس. نن سبا تقریبا داسې روټۍ بني چې په هغې کې څوک کولډ ډرینکس کې نه دي، او په دې سعودي کې خو دومره معروف دي چې د ناشتې په ټیم کې هم ساري خلک دغه کولډ ډرینکس استعمالوي. ساري په ناشته کې بالکل عام دی چې ته کېنې نو بس ډایرکټ به تاله خلک کولډ ډرینکس به تاله درکوي. نو که دا یو دم حرام شوی دا به ډېره ګرانه وه. لہذا شراب په تدریج باندې حرام شوي دي، په تدریج باندې. نو دا د دې دویم نمبر حکم دی، دویم نمبر، دا دویمه مرتبه ده. د دې لومبۍ مرحله ده په سورت النحل آیت نمبر 67. اول نمبر حکم د شرابو باره کې راغلی دی سورت النحل آیت نمبر 67. دا تاسو راواړوئ 14 سپاره سورت النحل 67 نمبر آیت کې وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا. او د کجورو د عصیر نه او د کجورو د جوس نه والأعناب او د انګورو د جوس نه تتخذون منه تاسو جوړوي منه د دې انګورو نه او د دې کجورو نه سکرن شراب ورزقا حسنا او خیسته رزق. عتب تقاضا د مغایرت کوي او د شراب ته نشو ویل شولا سکر او د نور سرکې ته او عام سيزون ته رزق حسن ویل شو. د لومبه حکم او چې خلکو د دا خبر ذهن کې جوړ مقصود چې ګوره شراب هم حلال دي، خدا سرکه چې د دام حلال ده، خدا سرکه رزق حسن دی. نو معلوم ده شراب رزق حسن نه دی، بس دومره صرف معلومه شولا چې دا ډېر ښه شی نه دی، ډېر ښه شی نه دی. العاقل تکفیه الاشاره، عاقل بس اشاره پکار. ډېر خلک په دې پوه شي دا شی به اوسو پابندي په دې لګي. بیا داسې وشوله چې دویم نمبر حکم راغی. دویم حکم په کوم ځای کې راغی؟ نو دویم حکم راغی په دې مبارک آیت کې، آیت نمبر 219 دی که نه؟ او آیت نمبر 219 د سورۃ البقره.
چې په دې مبارک آیت کې دا خبر را لاله چې تفوس شوی دی د شرابو په باره کې او د جوارۍ په باره کې. نو الله رب العالمین قل فیهما اثم کبیر ومنافع للناس. تفوس وشو چې قرآن کریم کې خو دې ته یو قسم صحابو تفوس کړی دی، سوچ یې کړی دی چې د سرکې ته الله رزق حسن ویلی دی، دې ته رزق حسن نه دی ویلی، نو چې ولې تفوس یې وکړو. نو الله رب العالمین جواب راولېږي چې فیهما اثم کبیر، په دې کې غټ غټ نقصانات هم شته او منافع للناس، د خلکو دپاره پکې پیدې هم شته. هېڅ معنا ګناه مه کوه چې ګناه پکې شو خو حرام شو. په دې کې پیدې هم دي، په دې کې نقصانات هم دي. زه یو پیدې هم ذکر کړم، نقصانات هم ذکر کړم انشاءالله. او د هغې وجه وایي دا ده چې عتبان بن مالک رضی الله عنه ډوډۍ کړې وه. عتبان بن مالک او یو بل یو مفسر لیکلی دی، یو تفسیر ذکر کړی دی، بل تفسیر چې دا ډوډۍ عبدالرحمن بن عوف کړې ده. دواړه هم کېدی شي چې دا ډوډۍ عبدالرحمن بن عوف هم داسې مجلس جوړ کړی، یو عتبان بن مالک هم کړی. او دا ډوډۍ موډۍ چې کله وخوړلی شول نو د هغې نه وروسته بیا د شرابو یو دور پکې وشو. څنګه چې خلک کاوس کی گاویز کی نو داسې شراب یې تقسیم کړل او خلکو څکل. او په دې دوران کې خلکو شاعران ناستو، شعرونه ویل. نو یو کس د خولې نه داسې د بلې قبیلې په باره کې نازیبا الفاظ وختل، نو هغه راپاڅېدو او بل کس ویل خطا زموږ په قبیله پسې خبره وکړله. نو هلته د اوښ یو جامه پرته وه، جبړه هغې راواغېستل او بل کس ته به یې دا سر ووهو. نو صحابه کرام تپوس وکړو د الله رسول په دې شرابو کې څنګه څه چلی دی که خو دلته خو عقل یې موږ له خراب. نو الله حکم راولېږو په دې کې بس نقصانات هم شته او پیدې هم شته. خدای نقصان دی که نو چې بیا تاسو یو بل نه پېژنئ، پردی خپل او عقل هم خراب شي. خو مکمل پابندي ونه لګېدله. دو شو. دریم نمبر حکم د دې راغی په سورة النساء آیت نمبر 43 کې. سورة النساء آیت نمبر 43 هغه آیت دی یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. سورة النساء آیت نمبر 43. هغه حکم څنګه راغی؟ اداسې و چې حضرت علی رضی الله عنه ماښام ډوډۍ موډۍ خوړل او شراب یې پسې څکلي دي، په هغه وخت شراب حلال و. مونځ ته مخکې شو. چې مونځ ته مخکې شو نو تلاوت یې کوو قل یا ایها الکافرون اعبد ما تعبدون. د لا اعبد په ځای باندې اعبد ما تعبدون وایي، معنا غلطه شوله. زه عبادت د هغې بوتانو کوم چې د هغې بوتانو عبادت تاسو هم کوئ. دا مقصد د علي و نو، خو د شرابو د نشې د وجې نه تلاوت یې وران کو. چې تلاوت یې کله وران کو نو حضرت علی صاحب خو د اهل بیتو نه دی، وړې لوی سړی دی، عقل یې خراب شو. نو الله پابندي ولګوله چې یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى. کم از کم منځ چې کله کوئ نو په هغه وخت کې به شراب نه څکئ. نو اوس محدود پابندي ولګېدله. په شپه ورځ کې په څو ټیمونو کې پابندي شوله؟ 15 اوقات پکې. سهار به شراب نه څکئ، ماسپښین به نه څکئ، مازدیګر به نه څکئ، ماښام به نه څکئ، ماسخوتن به نه څکئ. او د خوراک دغه ټیمونه دي چې دا ټیمونه کې سړی خوراک بند کړي نو بل ټیم د خوراک نه وي. په دې طریقه باندې ورو ورو خلک عادت شو جز به شراب پرېږدي. 3 حکم شو. بیا د هغې نه وروسته آخري آیت راغی سورة المائده آیت نمبر 90 لسکم سل نمبر آیت کې بیا آخر حکم راغی چې الله رب العالمین پابندي ولګوله. او پابندي څه ده؟ هغه پابندي دا ده چې یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه. وردا پابندیانه ولګیدل چې خمر او میسر دا ګندګي ده او د شیطان عمل دی. نو پجتنبوه اجتنبوه حکم الی راغی. سورة المائده په ترتیب د نزول کې 112 نمبر دی. 112 یعنی د شراب حکم ډیر په اخر کې راغلی چې پابندي ولګیدله. په دې وجه باندې بخاري کې حدیث ته چې د احد کم شهدا او ساره شراب وڅکل او ماښام ورته شهادت ملاو شو. یعنی د شرابو پابندي په اخر زمانه کې لګېدلې ده. او د هغې نه وروسته پسې بیا صرف 2 سورتونه راغلي دي، سورة توبه او سورة النصر. او د سورة البقره آیت نمبر 281 چې کوم باغې کې بیا د سود حرمت راغلی ده، نو بیا د شرابو نه وروسته بیا د سود حرمت وروسته راغلی دی. سود حرمت بیا وروسته راغلی دی. د سود حرمت وروسته راغی، د شرابو حرمت مخکې راغی. یو مشهور یو سوال ان شاء الله په خپل ځای کې به موږ
مولانا صاحب باندې خلک اعتراض کوي مولانا مودود رحمه الله باندې چې د سورۃ آل عمران آیت دی چې ایو الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا. نو په هغه ځای کې مولانا صاحب د سود قباحتونه بیان کړي دي او بیا یو خبره کړله چې د احد ملګرو ته کوم شکست شوی دی نو په هغې کې یو وجه د سودي مال د خوړلو هم وه، ځکه د سود د وجه د انسان په زړه کې لالچ او تمه راځي. نو په هغه وخت کې چونکې خلکو سودونه کول په دې وجه باندې د صحابو یا د بعضې ملګرو په زړه کې د مال محبت نو خلکو اعتراض کړی دی چې مولانا صاحب وایي چې د احد صحابه کرامو سود کړی دی. نو جواب دار چې سود یې کړی دی که نو ولې لکه په وخت کې حرام نه و، پابندي نه وه، نو جوشي باندې پابندي نه نو په هغې کې څه ګناه یې څه خو شیخ ښه نه و که نه. لکه شراب هم څکلي دي، بخاري حدیث شراب یې څکلي سار و ماښام شهادتو ته میلاو شوی دی، خو شراب ښه شی نه و که نو اثم کبیر و منافع للناس، نقصان هم پکې دی پیدې هم پکې دي، نو سود هم کوو. لکه څنګه چې دی تفسیر عثماني والا لیکلی دي، شبیر احمد عثماني صاحب دا خبره لیکله، البحر المحیط کې ابو حیان اندلسي لیکلی ده، تفسیر قرطبي کې امام قرطبي لیکل، ټول دا واقع لیکل ان شاء الله زه به بیا پیش هم کما. لہذا دا پابندي وروسته بیا ولګېدله چې مکمل طور باندې شراب حرام شو. نو دا دویم نمبر حکم دی. یسألونک تپوس کې استان عن الخمر د شراب مبارک والمیسر او د جوارې په باره کې. خمر ته خمر ولې وایي؟ لانه یخامر العقل، ځکه دا په عقل باندې پرده راچوي. خمر خمار څه ته وایي؟ خمار لپټې ته. لا تقبل صلاة حائز الا بخمار، د حایزې زنانا منځ نه قبلیږي مگر په لپټه کې قبلیږي. د حدیث مقصد باندې پوهېږئ؟ حایزه باندې منځ شته، بالغه مراد ده. بالغې جنې منځ په لپټه کې چې جنې بالغ شو لپټه به خامخا به سره بغیر لپټې نه منځ نه کېږي. نو بخمار، او په خمار کې څه دی؟ په دې کې تخمیر دی، پټول کې دا د زنانم سر پټی. نو عقل پټی د خلکو، شراب د خلکو عقل پټی، مخامرت العقل کوي. میسر د یسر نه دی، یسر سمانا سهولت اسانتیا، دا په اسانۍ باندې پیسې خلک ګټي او په اسانۍ باندې تیزي ایزي کم ایزي گو والا کار کوي، دې ته میسر وایي. په دې آیت کې خمر او میسر دواړه یو کړي دي. ډاکټر اسرار باندې هم لیکلي دي چې په دې آیت کې دواړه ولې یو ځای کړي دي، خمر او میسر. د هغې وجه وایي دا ده چې د خمر په وجه باندې هم او د میسر په وجه باندې هم انسان غافل جوړېږي، بې محنته کېږي. شراب چې اوس کې نشه شي بېکار ته زړه نه کېږي، ځان ته باچه ښکاره کېږي. تاسو خیال نه ده د لیوني په لار رواني خاندي، خیال نه تاسو کتلی دي چرسیان په لارې باندې خاندي سمدسې خوټ کېږي، دا په جنت کې ګرځي، په هوا باندې شیوالی برابر ګرځي را ګرځي. او میسر چې دی که نه نو دا خلک کوئی مړه ورګه یو کړه به وولمه او ډېرې پیسې به وګټم، یو باڼ اخلمه که نه بس ډېرې پیسې به وګټم، ډېرې پیسې. نو هغه بیا زړه نه کېږي محنت ته. لہذا د دواړو په وجه باندې د دواړو په برکت باندې انسان د محنت نه محرومه ګرځي. نو دواړه ځکه په یو آیت کې دا ځای شول. تپوس کوي ستانه د شراب باره کې والمیسر د جوارۍ باره کې، قل وایه ورته فیهما اثم کبیر، په دې دواړو کې اثم نقصان دی، کبیر غټ نقصان دی پکې. ولې؟ فإنها بغوی لیکلي انها مذهبة للعقل ومسلبة للمال. فإنهما دا دواړه څه دي؟ مذهبة للعقل، د خلکو عقل ختموي. جواریم د خلکو عقل ختموي که نه کم عقل سړی په دې نه پوهېږي دا وایي زه به وګټم که وبېلې څه به کې. ومسلبة للمال، مال د خلکو نه راکاږي، ډېرې پیسې به دنه ولګي څه به کې، په تقو د ملومه مدهوره. او په شرابو باندې به پیسې لګې، په نشو کې چې څوک اخته شو نو هغه بیا مالداري نشي لیدلی. ومنافع للناس، په دې کې پیدې هم دي د خلکو دپاره، په دې کې پیدې هم دي. په شرابو کې څه پیدې دي؟ اډوکې مضبوطۍ وایي، یو پیدې ده. دویمه پیده دا ده د انسان غم ختموي، غم چې سړی ټینشن کې شراب اوس کړی په سور کې بیا. دریم نمبر د انسان سیکچوال طاقت، کم چې جنسي طاقت دی هغه کې اضافه کوي. څلورم نمبر دا چې د انسان طبیعت کې خوشحالي راولي. سره ډېر موړ اپي شراب وڅکي نو بیا خوشحالي. انګریزانو دا بدبخته خلک دغه ځکه څکي که نه. او بله دا چې ګټه پکې ډېره زیاته ده. شراب کې مالدار خلک یې ډېر غټه ګټه پکې د کوم ځایونو کې خاص کر پابندي نو پیسې پکې ډېرې زیاتې خلک ګټي. او د هغې سره سره وایي بعضې بیمارۍ هم په دې باندې ښه کېږي. شراب خو دغه انګور دي که نه، د بعضې بیمارو دپاره علاج دی.
دا پیدې د خوشپګو پیدې نقصانات ګوره ورته چې اوس کی الله بنه پیژني یو دویم عقل به ختم کی دریم مال به ضایع شي سلورم خور مور بنه پیژني شپږم زناګانې وکي وم ګډوډې خبرې وکي اتم عبادت بنه پیژني چې دا د مونږ ټیم دی کنه دی نهم نمبر نقصان ادا دی دا چې سړی اوس کې تن دی نه ماتېږي روجي موجي بیانې شي نیولې او اتم نمبر دا چې دا د انسان نسل کمزورې کوي اډو کې دی مضبوط کې خو انسان پړخ د دې تاسو خیال نه دا کم چې دا حرام خاره خلک دا بچی دې پړس غني ایشه نه کې دې کده ورکړو هغه ته وګورځیدلې بس ایشه او نهم نمبر دا د قوت ارادي په دې کې کمزورې کیږي کم څړې شراب سکي کنه په دې کې د اراده طاقت نه هغه مونږ ته ډیسیژن پاور چورته وي کنه ادا فیصله نشي کولای بالکل یریږي یره کډه زیات راځي یریږي او د دې سره سره وي په دې کې وي خلکو ته بیماریاں هم لګي لکه ټي بي شو خاص کر نه د دې وجه نه لګي او د دې سره سره وي په دې کې دا چې رګونه هم د سکی رګونه دا نری نو خلکو ته هارت اٹیک خطر ډېر زیاتې په دې کې رګونه نری کوي او ورسره په دې کې دا نقصانات دي دا نقصاناتو چې کله سړی شراب وسکي شراب کله وسکي نو د شراب د وجه انسان د دین نه مینه ورور ختميږي ځکه چې حدیث راځي شراب سړی وسکي نو آخرت کې بینس کی کنه بس دا وي مړ په آخرت کې پس کوه دا په دین باندې ډاډش په دین ډاډه کې غاور کې نو پیدې به کم دي او نقصانات ډېر زیات دي جوړیږي د سنا د احناف پورا اداره چې صرف او صرف د انګورو نه جوړیږي احناف وایي هو النيو من ماء العنب هو النيو من ماء العنب اذا اشتد وعلى وقذف بالزبد دغه شراب تعریف دی هو النيو من ماء العنب د انګورو دوبو دغه ته وي جوس ته وي هو النيو کچو وګورئ ني کچو بوته وي کچو په جنې کنه مطلب دا چې دا سړی پخی کی هو النيو من ماء العنب دا هغه په دې وجه دا شیره چورته وي شیره ته جوړ شي د وبد سکی چې بيخي ټینګم نه بيخي نروبم نه گاړه ونه پن پکې راشي او اذا اشتد وغلا چې کله سخت شي او خټ کیږي وقذف بالزبد او داغه نه پس پدې باندې زګ راشي انګورو نه دی جوس وستل په لوخه کې دی واچول ور دې پسې ولګو په دې کې پکې ورو ټینګواله راغی بیا و خټ کېدل زګ پر راغی بس دا شراب شو دهنا پورای دقه لیکن جمهور علماء چې د 15 سيزونه شراب جوړيږي 15 نه کم انګور یو دویم نمبر کجورا دریم نمبر شهد څلورم نمبر غنم پنځم نمبر وربشي د دې 15 وړه جوړيږي په یو حدیث کې جوار راغلي دي ذره ورته ویل کېږي نو حدیث کې راځي چې د 15 سيزونه جوړيږي او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په منبر د پاسه د تقریر کړو د 15 سيزونه شراب جوړيږي 15 جمهور مذهب په دې کې قوي دي د دلایل په لحاظ باندې چې واجب د انګور هغه ته شراب نه وي د انګور هغه ته د کجور هغه ته د شهد هغه ته د غنم هغه ته د وربش هغه ته ټول کې چې کړه داسې پدي سخشي او خټ کیږي زک پراشي دقه ته ویل کېږي بیا شراب د دې استعمال حرام دی حدیث کې راځي چې چا په دنیا کې وسکل آخرت کې نشي اسکلای دلیل سره کل مسکرین خمر هر شی چې تا نشکی دا خمر دی او کل مسکرین حرام هر هغه شی چې تا نشکی دا حرام دی بل حدیث کې راځي چې ما اسکر کثیره په قلیله حرام چې ډیر تا نشکی نو لګي حرام دی لہذا د دې سوزونو په اړه کې حکم دقه دی چې شراب د ډیرو سوزونو جوړیږي او نقصانات ډیر زیات دي و اثمهما نقصان د دواړو اکبر او ډیر زیات ته من نفعهما د دواړو د فائدینا و اثمهما نقصان د دواړو اکبر لوی دی او غټ دی من نفعهما د دواړو د فائدینا نقصان ډیر دی او فائدې لګي دي و يسالونك ماذا ينفقون تاسو کې ستانه چې څه شي خرج کی دا بل تاسو دی سوال کړی دی چې څه شي خرج کومنګا صدقې کو او څه شي ورکو ويسالونك تاسو کې ستانه ماذا ينفقون څه شي خرج کی دینه مراد مقدار دی د تیر آیت نه مراد مقدار مصارف دوانو او د سره مقدار دی يسالونك تاسو کې ستانه ماذا ينفقون څه شي خرج کی قل ورته العفو زیاتی شي خرج کی عفو هغه مال ته چې د حاجت نه زیاتی دی دا یو سوال دی چې انفاق به څنګه کوي یو حدیث راغلی دی چې جهد المقل یو حدیث راغلی دی جهد المقل
جهد المقل څه ته وایي؟ د غریب سړي په دیاړۍ کې چې څه شی دی هغه ورکول غواړي. جهد المقل، جهد محنت دی، مقل غریب ته وایي. یعنی چې څومره د غریب نه غریب دی که نه اب څه نه څه د الله په لار کې ورکوي. جهد المقل. اول حدیث کې راغلی دی چې نه ما کان عن ظهر غنا، ما کان عن ظهر غنا، چې د مالداري د ملانې سړی ورکوي، یعنی مالدار سړی به زکات ورکوي. نوی حدیث کې راځي غریب به ورکوي، یو کې راځي مالدار به ورکوي. نو کومه خبره ټیک ده؟ جواب چې کوم سړی اعتماد مضبوط دی که نه او عقیده برابر ده نو بیا جهد الموقل غوره دی. یعنی جهد الموقل غوره دی په هغه وخت کې چې سړی داسې دی چې سم د الله په لار کې ورکړي، پروا یې پرې نشته دی، مړ وایي هېڅ دی نه خو چې زه د الله په لار کې څه ورکړم، هغه بیا جهد الموقل غوره دی. او چې کله سړی داسې کمزوری غوني که نه عقیده برابر نه وي نو د هغه دپاره بیا څه دی؟ ما کان عن ظهر غنا. لکه حدیث کې راځي نبي علیه صلات وسلام یو ملګری راغی د سرو زرو انډې راوړه، د انډه ویل دا واله. نبی علیه السلام اوس ګزارې وکړي، قوي سر لګېدلی و، لرې شه ویسه کور ته، بیا یې راوړله هلکه ویل ویسه کور ته. نبی علیه صلات وسلام دې د الله رسول ما د سره راوړلو تېنالې مړه ویل اوس به راله راکړې، ویل سبا به بیا ویل خفې او بچي به دې ویل په کوڅو کې سوالونه کوي، د هغې نه ښه لاره چې دا کور ته یوسي. دغه نه قبول نه کړه. دې نه معلومه دا شوه چې موږ به ورکو عام طور به قانون دا دی چې هغه شی به د الله په لار کې ورکوي چې هغه زیاتي وي. غوره کم یو دی د غریب صدقه د مالداره، نو کله به د غریب هغه غوري، کله به د مالدار هغه غوري. د هغې دپاره ما تا ته خبره وکړله. نو الله تعالی ورته وایي الله عفو زیاتي ورکوي تاسو. کذلک یبین الله لکم الآیات ما فضل عن حوائجکم، چې د حاجاتونه ستاسو زیات شي. کذالک دغه شان یبین الله کاپ د کمال د پر دغه شان په کامل طریقه باندې یبین الله لكم الآیات بیان الله استاذ پر آیاتنا لعلکم تتفکرون دې لپاره تاسو سوچ فکر وکړئ په دنیا او آخرت، د دنیا په زوال کې او د آخرت په اقبال کې، په زوال الدنیا و په اقبال الاخره، چې دنیا ختمینون کې دا او آخرت را روان ده. دنیا کې هم سوچوږي آخرت کې مو کوي. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى تپوس کې استانا د یتیمانو په باره کې تدبیر المنزل لګا نه یتیمانو باره کې، یعنی عن الاختلاط مع اليتامى. څه مطلب اختلاط عن اليتامى؟ اختلاط عن اليتامى دا معنا ده چې موږ د یتیمانو سره ژوند یو ځای تیرو، په یو کور کې زموږ یتیمانانی. نو قرآن کریم کې خو حکم دار راغلی دی چې ګوره د یتیم مال مه خورئ. نو آیا موږ د هغوی سره په کور کې یو ځای خوراک کولی شو که نه شو کولی؟ د یتیمانو سره څنګه وخت تېرو؟ ځکه حدیث کې راځي چې ثواب هم ډېر زیات دی. انا وکافر الیتیم فی الجنة کهاتین، یتیم پالون کې زما سره جنت کې بدلی سي. خو بل طرف ته دا چې څوک د یتیم مال خوري نو دا په خپله خېټه کې اور وراچوي. نو څه کوو؟ نو د یتیم په باره کې احکام دوه قسمه راغلي دي. د یتیم په باره کې دوه قسمه راغلي دي. څنګه راغلي دي؟ یو راغلي دي په سورت النساء کې. په سورت النساء کې کله چې سورت النساء شروع شي نو په هغې په باره کې هلته هم د یتیمانو باره کې احکام راغلي دي. هغه دا دي وآتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا. د هغوی مال د خپل مال سیوځای مه خورئ ځکه دا غټه ګناه ده. نو هغه آیت د وجې نه د صحابو په ذهن کې دا خبره چې دا غټه ګناه ده. نو آیا موږ اوس یو ځای خوراک کولی شو؟ نو الله جواب ورکړو چې آو یو ځای خوراک اوس کولی شئ، خو په شرط باندې. شرط دا دی چې دا به زیاتی نه کوئ. نو د دواړو آیتونو منځ کې تعارض نشته، د اختلاف د تضاد نه دی، اختلاف د تنوع دی. یو نوع جایز ده بل ناجایز ده. د سورة البقره د آیت نه معلومیږي چې ان تخالطوهم باخوانکم چې یو ځای خوراک جایز دی ځکه یتیم رور دی او د ورور څخه خلک یو ځای خوراک کوي. دا په کوم صورت کې چې کله سړی د چا څه ظلم نه کوي، یتیم څه زیاتی نه کوي. یو یتیم د په کور کې او به طور مثال 15 کسان یتیمانان نه دي، نو دا شپږ ډوډۍ پخې کي، د یتیم د هغې نه یوه پیړه راوالي 15 خپړې کړي، دا ټیک ده. د سورت نساء نه چې کوم معلومیږي چې یو ځای خوراک ورسره نه شي کولی، د هغې حکم دا دی چې په کور کې یو یتیم دی او 15 په دې کې عام خلک دي، شپږ کسان دي. دا داسې وکړي چې 3 پیړۍ د یتیم راوالي او 3 خپلې کې یو ډوډۍ تقسیموي، نو دا ناجایز ده. ته خو د یتیم مال وخوړو. نو دا شوه ویسألونک او تپوس کوي ستانه عن الیتامی د یتیمانانو باره کې چې اختلاط مع الیتامی حکم څه دی؟ قل ورته ووایه اصلاح لهم خیر، اصلاح د هغوی سره غوره عمل دی. د هغوی سره اصلاح کول غوره عمل دی چې اصلاح وکړي، فساد ونه کړي. د هغوی سره اصلاح کول، د هغوی څخه ښېګړه کول
وان تخالطوهم فاخوانكم کتا سوزه خوراک کوي دا غوي سره د تاسو ورونه دي ګوره کتا سوزه وس خوراک کوي نو تاسو ورونه دي بیا ومن شان الاخ ان يخالط الاخا ورور د ورور سوزه خوراک کوي والله يعلم المفسد من المصلح الله تعالی پی جنې فسادي مفسد څوک دی آکل مال الیتیم چې یتیم مال خورون کړي من المصلح د اصلاح کون کنا مصلح اصلاح کون کې اصلاح کون کې څوک دی چې کوم سره یتیم مال نه خوري ځانته ساتي چې هغه مصلح دی اصلاح کوي ولو شاء الله الله وختله لعنتکم نو تاسو په سختۍ کې چولې الله به باندې سختي راوسته وي چې ګوره بالکل داغه سوزه خوراک مکوا الله حکم ونکو ولکه بالبر تاسو زیاته نه کوي وسره داغه مال په باندې خوري داغه د مال حفاظت کوي نو زه وسه خوراک کولای شي ګران کار دی کنه په کور د هر چا په کور کې یتیم دی او خاص کر په کوم ځګونه کې چې جنگونه کې لکه غزا شو انت په کور یتیم دی کشمیر کې کور په کور یتیم برما کې کور په کور یتیم خدا وسنګ سړی ساتي چې هغه ځان وړاغه کې ځان هغه ځان چې په کې ځان نه بخي هغه ځان نه ترګاری په کې ځان نه بخي ګران او نو الله رب العالمین ویلو چې زیاته ما کوئی نه زه خوراک کولای شي ان الله بشک الله تعالی عزیز ذو اور دی حکیم حکمت والا دی ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا امة مؤمنة خير من مشركات پدې مبارک آیت کې یو بل حکم دی چې د مشرکانو صحبت ختم کړي دې ځکه دې ترک صحبت المشرکین مشرکانو صحبتونه پرېږدوي ځکه دا غوي چې تاسو یو ځای وخت روي نو تاسو په اخلاق باندې تاسو په عقاید باندې تاسو په عبادت باندې باغ اثر وکړي په دې ځبانه تاسو دا غوي سره تعلق مساتئ الله فرمایي ولا تنكحوا المشركات نکاح مکوئ د مشرکو خزو سره حتا یؤمننا حتا چې ایمان راوړي ابتدا د اسلام کې د مشرکانو خزو سره نکاح صحیح وا او د مشرکانو سره سره نکاح صحیح و د رسول الله خپل لوریانه بچا باندې واده وي مشرکانو باندې حضرت ام کلثوم او حضرت رقیہ د عتبہ او عتیبہ د ابو لهب بچو باندې واده وي پیژدنې شوی واده نه شوی زینب رضی الله عنها ابو العاص لور کړي وا جنگ بدر کې باقاعده قیدی راغلو جنگ رسول الله پس راغلی ابتدا کې جایز و لوط علیہ السلام نو ویلي مشرکان ته چې هؤلاء بناتهن اطهر لكم دا زما لوریان دی واده سره وکړي لوط علیہ السلام په مذهب کې هم د مشرک سره سواده جایز و دا ابتدا د اسلام ورسته بیا پابندي ولګېدله الله وی چې ولا تنكحوا المشركات نکاح کوئی د مشرک خزو سره حتا یؤمننا حتا جدا ایمان راوړي ابو المرصد غنوی رضی الله عنه یو صحابي دی ابن عاشور لیکلی دی مولانا مودودی رحمه الله لیکلی دی دا په سورته نور کې دا واقع لیکلی دا ابو المرصد غنوی د په مکه کې زنانه وا عناق په نوم باندې دا غي سره ناجایز تعلقات خو بیا دا مدینه ته تلو هجرت وکړه دا په مکه کې پاتې شو ډیر عمر پس چیرته مکه ته راغله واپس دا خزه خبر شوه چې دا ابو المرصد غنوی راغله دی نو چې راغله دی نو په غزور نظر وته کتلی دی چې دا غزور دی انسان کله توبه پاسي ټول مرسوب ګناونه نه کوي نو د هر وخت د چانه د ګناه تمه هني کول پکار دي زنانه خیال دا چې زما سره په خوای زما سره تعلق اوس ورس تعلق وساتي دعوت ورکړو چې زما خپل راشه وینا نه بس اوس مسلمان ما توبه استل اوس فارم درته نو چې خواله به د سن راځي نکاح راځه وکا د اراده و چې نکاح وسو حکم راغی چې نه لا تنكحوا المشركات مشرک خود سره نکاح نه کوي نه غنی کای پرې خودلا د تقطع الموالات ویل کیږي او چې ایمان راوړ ټیک دا ولامت مؤمنات خامخ مؤمن زنانا مؤمن جنای خیر غردا من مشرکین مشرک خزینه ولو اعجبتکم اگر کتا سو ډیر زیات او په تعجب کې واچي حسن داغي ډیر خسته ده ډیر قابل ده ډیر مالدار ده ډیر خاندانی ده مشرک ده صفر ده پتن درې مور ده معنا د دې آیت سورۃ المائده سره اس قسم معارضه نشته غره او دا رنګه په سورۃ المائده کې چې کوم حکمونه راغلي دي د قرآن کریم چې الله رب العالمین فرمایي چې تاسو د اهل کتاب سره نکاح کولای شئ اهل کتاب سره په دې کې د ناسخ منسوخ خبر نشته چې دا منسوخ دی او ناسخ دی یا هغه منسوخ دی دا ناسخ دی بنیادی تر باندې دلته مشرک زنانه ده او هغه ځای کې هغه اهل کتاب دي او د اهل کتاب د خزو سره نکاح سره کولای شي
يهودي جنې سره عیسائی جنې سره دا غوي الکان له مسلمان جنې په نکاح باندې ورکو او مشرک خزم په نکاح بسړی نه دي نو مشرک لبا لور په نکاح سو ګور کینه ولا خور ماشوم په نکاح باندې ورکي دا معنا شو بلکې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مستقل در باندې سو کې پابندي لګولې و چې کله اسلام کی اجازه ته چې د اهل کتابو سره نکاح کول شي د عرب خو نه خسته کنه عرب چې عرب دسي غنمرنګ تور تور دي عربو خزم نه خسته سړی نه خسته دسي او کله چې د روم او د شام او د زګونه فتح شول کنه د ایران هلته کې د اهل کتاب د خسته خسته او بیا خلک کوشش کوي چې د اهل کتابو سره نکاح وکړي حضرت عمر سیاسي پابندي ولګېدل سیاستن حکم یې وکړو چې نن نفس به څوک د اهل کتابو سره نه کوي مسلمانان جنکې په کورونه کې پاتې شولې نو وختي تور باندې پابندي و ولا تنكحوا المشركين فنکاح باندې مور کوي مشرکان ہوتا خپل لوريانه حتی یؤمنو حتی چې ایمان راوړي ولا عبد مؤمن خیر من مشرک یو غلام چې مسلمان دی غوړه دی من مشرک آزاد نه ولو اعجبکم اگر کتا سو ډیر په تعجب کې واچي هغه ډیر مالدار دی ډیر قابل دی ډیر خاندانی دی ډیر زیات خیسته دی په نکاح وسم کوي اولئک دا کسان يدعون الى النار خلق رابلی ورتا والله يدعو الى الجنه والمغفره الله تعالی خلق رابلی جنت والمغفرة وبخنه تعبیر نه پخپل توفیق باندې یا پخپل امر باندې بيدنی پخپل امر الله امر کړی جنت تراشه سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنه عرض السماوات والارض بل ذکر دی ويبين آياته الله بیان خپل آیاتنا للناس د خلق د پارا لعلهم يتذكرون د پارا چې دې نصیحت قبول کی نو پدې ولا تنكحوا المشركات کې حکم راغی د قطع الموالات مع المشرکین نه به جنې ورکوي نه به جنې आले تعلق وسنه ساتي غلامان خدي خو نه آزاد چې مشرکان دا حکم وشو دویم نمبر دلته بل حکم دی ويسالونک عن المحیض تپوس کې استانه د حیض مبارک د دې آیت مقصد سره نو بنیادی تر باندې د دې خلاصه ده چې دلته کې مؤمن د دین یو ورول کېږي چې نجاست که ظاهري دي او که باطني ځان ته ساتي مخکې د باطني نجاست نه مسلمان وې راولې شو په دې مخکې آیت کې تحذير المؤمنین عن النجاسات الباطنیه باطنی نجاساتو نه ویرو وز د ظاهری نجاساتو مؤمن یری لکه څنګه چې راځي الطهور نصف شطر الایمان صفائی نیم ایمان دی نو نیم ایمان د ظاهری صفائی ده او نیم ایمان د باطنی ده د شرک نه چا ځان وساتو نیم ایمان داش او د ظاهری ګندګو نه ځان وساتو نیم ایمان داش نو مخکې باطنی ګندګي او اوس ظاهری نو ظاهری ګندګي صدا په زنانه باندې په میاشت کې بیماری راځي هغه بیماری کې داغه د بدن نه وینځي او د یو خاص ځای نه وینځي نو دا ګندګي ده لہذا مؤمن ته وي خاوند ته د ګندګي نه ځان وساته دا تاسو ولې شوي ده د دې وجه دا ده چې زنانه باندې کوم بیماری راځي چې هغه ته حیض وي امام مجاهد رحمه الله د دې اته نمونه ذکر کړی دی د حیض چې کله زنانه بیماریږي اته قسمه د حیض زنانه دي اولنې نوم دی حائض حائض دویم نمبر نوم دی عارق عارق دریم نوم دی فارق فارق سلورم نوم دی توامس لکه لم یتمسهن قرآن کې راغلی توامس پنځم نوم دی دارس دارس شپږم نوم دی کابر کابر وم نوم دی زواحق قرآن کې راغلی دی کنه په زواحقت او بل نوم دی توامس ګوره یو دی توامس په سین باندې یو توامس په ثا باندې لکه لم یتمسهن په ثا باندې راغلی دی دا اته نمونه دي امام مجاهد اته نمونه ذکر کړی دي نو کدا حائض دا که عارق دا که فارق دا که توامس دا که دارس دا که کابر دا که زواحق دا او که توامس دا هر زنانه الله حکم کړی دی وی زنانه له د حیض په زمانہ کې نه ورځي ولی ازن گندگی دو بیماری دا د دې پوجبانی انسان گندگی کې هم د دې پوجبانی بیماری کې هم مسله دا وا چې دا خو فطری بیماری د زنانه څنګه په انسان باندې ټي بي حمله کوي په انسان باندې د سر درد راځي تب په راځي ټوخه په راځي پوزه بیږي د قشنه دا بیماری په زنانه باندې راځي دا بیماری ده
د دې بیماری په زمانه کې د اهل کتابو عجیب کارونه به کول. لکه يهوديانو با چې کله زنانه بیمار شول نه به د لاس نه ولا شی غستو، نه به سره ناسته کوله، نه به سره چې خوراک کو. يهوديانو بالکل د دې خزنه بداسي یو شیشه کو د سی بلا به ته جوړ کړل چې دا به په کوټه کې بند کړ چې بیماری دی پاکه شي نه ګوره ته بند راوځي. بیخي خزه دې په کې پلیت او نجس ویلا. او عیسایانو په دې کې پروا نه کوله که بیمار ده کنه بیمار. افراط تفرید په دې باب کې ډېر کېدو. نو اسید ابن حذیر او عباد ابن بشر دا دو صحابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خیال دا چې يهوديان د الله د رسول ډېر بدی شي، نو کوم د يهوديانو مخالفت کوو نو دا ډېره خبره نو دی رال د رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رسول ان اليهود تقول كذا وكذا. يهود خو چې کومه خبره کې تا ته پته لري چې هغه د حائزه زنانه خپل نه ورزي، نو موږ دغه مخالفت کوو. نو افلانو جامعهن فی الحیزه، موږ د سنه کو چې موږ په حیز کې د بیبيانو سره ملاقات شروع کو چې يهوديان قال رسول الله غوسه فتغير وجهه، رسول الله وهم غوسه شو، رنگ بدل شو او وی غوسه کېدو. موږ د سترا پاسې دوی موږ چې غالبا پیغمبر رواني گزار کړي وی چې موږ ته راوته لک ټیم پسې आवाज او چې بیر دراشه چرال نو ول پي ول چاره وړي چې خدا وس کوي. او زه تاسو ته غوسه شوم ما چې تاسو غلط خبره وکړه. او دا آیت وایو چې يسالونک عن المحیض قل هو اذن، دا ګندګي ده. هو يهوديان غلط کار کوي، خو موږ خو بداوی سره داوی په مقابله کې مزید غلط کار نه کوو کنه. نو الله رب العالمین پیغمبر علیه السلام ته احکام د حیض او خودل چې هغه بالکل لاس نه لګي، تاسو بس صرف او صرف د سی وکي، صرف او صرف د زنانه سره حبي سری پرېږدو، نور ناستا ولاړه خبرې اترې داوی سره خوراک داوی سره لاس ملاوهل د ټول جایز دي تاسو لپاره. افعلوا كل شيء الا النکاح حدیث کا راځي، هر څه وسکوي سوا د حبي سره نور هر څه جایز. د الله تعالی اجازه ورکو. ويسألونك تفوس كيستان عن المحيض، دا محيض مفعل وزن دی، یا د ضرب صيغه ده یا د مصدر میمی صيغه ده. کدا مصدر میمی شنو حیض په معنا، او که ضرب شي نو ضرب دوه قسمه، مکان او زمان. نو که ضرب زمان شي زمانه د حیض، که ضرب مکان شي زید حیض. منګه د مصدر معنا کو. تفوس كيستان د حیض فبارک قل ورتوایا هو اذن، دا گندگی دا. ان په دې وخت چې کوم وینه راځي هغه ډیره زیاته ګنده ده، په کپړو چې ولګي مونږ پکې نه کیږي، بدن سوالګي انسان نجس شو. او اذن بیماری ته وایي، دا ښځه بیمار هم ده. کله چې زنانه باندې دا حالت راشي نو دیتا منځونه معاف دي او روجې ورته نه دي معاف. روجې به قضا راوړي، البته چې کوم منځونه په دې دوران کې راځي نو هغه ته معاف دي. ولې؟ ځکه چې بالفرض که منځونو قضا هم په دې باندې راشي نو دا ډېر لوی ګران کار دی. 10 ورځې احناف مذهب دار چې کم از کم 3 ورځې او 10 ورځې زیات نه زیات. نو 10 ورځې که د زنانه بیماري شي نو دا خو تقریبا بیا 50 منځونه چې څنګه قضا راګرځي، دا ډېره ګرانه ده. البته روجې که 10 روجې وخوري نو په ټول کال کې به قضا راوړي، خیر دی. خو د احناف مذهب هم دقه دی. نور په دې کې فقهي مسایل بیانول دا موقع نه ده. د فقه په کلاسونو کې به تاسو ځاله مسله یادوي. خو د زنانه لپاره یو عادتي هغې ته معتاده وي، 15 ورځې عادت دی، 8 ورځې عادت دی، څومره هم چې دی. البته دې ورځو کې زنانه یو مسلې تپوس کوي، هغه دا ده چې کله کله زنانه غواړي چې زه عمرې له ځمه یا زه حج له ځمه، نو د حیض په حالت کې خو زنانه جومات ته نشي تللی. کله زنانه بیماره شي نه به قرآن به نه رالي. د حیض په حالت کې به دا جومات ته نه ورځي، عمره حرم شریف ته به نه ورځي. عائشه رضی الله عنها د حج په دوران کې بیماره شوې وه که نه، جړلې. نبی علیه السلام چې راغی ولې جاړې؟ ویل جاړم به نه، ویل ښځې حج کوي او زه بیماره شوم جومات ته نشم تللی. رسول الله ورته ویلي چې وکړه صرف طوافي زیارت مه کوه، جومات له مه راځه. او نور چې حاجیان څه کار کوي نو هغه ټول وکړه، عرفات ته هم لاړه شه، صفا مروه سعی م وکړه، هر څه وکړه، خو جومات ته مه راځه. او چې کله پاکه شي وروسته بیا طوافي زیارت وکړي، جومات ته به نه راځي. نو زنانه دغه و چې زه حج له ځمه، زه عمرې له ځمه، یا زه چې دا روجي پوره کړمه، دا تفسیر پوره کړمه، نو څه به کوي؟ نو څه ګولۍ میلاوېږي. دغه ګولۍ چې کله زنانه وخوري نو هغه د دې زنانه د بیماري چې ده نو د بنده کړي. نو علماو دا مسله لیکل لکه زنانه بالفرض دا غواړي چې زه دا روجې پوره کړمه، حج له لاړه شمه، عمرې له لاړه شمه، یا بله څه مسله راځي او د خپله بیماري بندول غواړي نو دا بندولی شي. دا یو ضرورت دی ورله. البته بندول یې غوره نه دي، ځکه دې د وجې نه زنانه ته قسم بیماری لګي
نو غوره عمل نه دی. البته که زنانه بالفرض خوړل غواړي نو شریعت په دې کې اجازت ورکوي. او نور د 10 ورځو نه چې کله بیماري واوړي نو هغې ته بیا استحاض وي. کله به زنانه چې ده نو 10 ورځې د 10 نه بیماري زیاتېږي نه، زنانه ته به اوسونه بار بار کوي نو ځان پې پویول غواړي، دا بیماري د 10 ورځو نه زیاتېږي نه، چې کله واوړي مطلب دا بیا استحاض دی، مطلب دا دم عرق دا د یو رګ وینه ده بیا. لہذا په دې وخت کې د ښځه بیا داسې کوي چې مونځونه هم دې کوي، روژې هم دې نیسي. البته د هغې طریقه ده د هر مونځ دپاره به جدا جدا اودس کوي، په یو اودس باندې ګڼ مونځونه نشي کولی. ویسألونک عن المحیض، او تپوس کوي ستانه د حیض په باره کې. قل ورته ووایه هو اذن، دا ګندګي ده او دا بیماري ده. فاعتزلوا النساء، تاسو کناره وکئ د ښځو نه، جدا شئ د ښځو نه فی المحیض، په زمانه د حیض کې. دا وروسته محیض خو یقینا ظرف زمان دی. ولا تقربوهن، مه نږدې کېږئ دې بیبیانو ته، حتی یطهرن، حتی چې پاکي شي. پاکي په 2 قسمه راځي، پاکي راځي په غسل باندې، دویم نمبر پاکي راځي په تیرېدو د زمانې باندې د حیض. د حیض ټیم چې تیر شي 10 ورځې هم پاکي راځي، او دویمه ده چې کله غسل وکړي هم پاکي راځي. غسل به کله کوي؟ د انقطاع الدم نه بس. فاذا تطهرنا، کله چې دا ښځې پښې پاکي شي، باب تطهر د تفعل راځي د پاره د مبالغې، مراد چې غسل وکړي. فاذا تطهرنا، کله چې دا ښځې پښې پاکي شي، فاتوهن، راځي د ښځو له من حیث، د هغه ځای نه امرکم الله چې الله امر کړی دی تاسو ته. حیث امرکم الله، د امرکم الله نه معلومه دا شوه چې د حیض په حالت کې امر نه دی کړی، نو په حالت الحیض کې به دا د بیبي نه اجتناب کوي، او دارنګې د دبور نه به دا اجتناب کوي. امرکم الله نه مراد یو ځای دی. ان الله، بېشک الله تعالی یحب التوابین، محبت کوي د هغې خلکو سره چې بار بار توبه وباسي. توابین، الله هغه سړی خوښ دی چې بار بار توبه وباسي. دې ځای کې علماو دا مسله لیکل چې توابین یې ولې ذکر وکړو؟ وایي کله کله د انسان نه غلطي وشي، په حالت د حیض کې بیبي سره میلاو شي، نو دا کافر شو؟ نه کافر کېږي نه، ګناه یې وکړه، توبه وباسي. توبه به څنګه وباسي؟ په بعضې حدیثونو کې راغلي چې دا به صدقه ورکوي. د 1 دینار ذکر هم راغلی دی، د 1.5 دینار ذکر هم راغلی دی. نو صحیح خبرداره چې صدقه چې څومره د چا وس کېږي، او داسې هم چې بس توبه وباسي الله بیا به نه کومه، بس دا پوره ده. ويحب المتطهرین، الله خوښوي هغه خلک چې ځان پاک پاک ساتي، چې ځان په دې حالت کې ساتي، نو دا د الله تعالی خوښ دی. نساؤکم حرث لکم، ښځې ستاسو فصل دی ستاسو. نساؤکم، ښځې ستاسو، حرث لکم، فصل دی ستاسو. فأتو حرثکم، راځئ تاسو خپل فصل لا، انا شئتم، کیف شئتم، څنګه چې ستاسو خوښوي. د دې آیت تفسیر څه دی؟ تفهیم القرآن یو ډېره ښکلې نکته لیکلې ده. وایي د ښځې او د خاوند، وایي د دې داسې تعلق دی کوم چې د زمیندار او د پټي تعلق دی. یو دقیق نکته ده په دې کې، څنګه چې د زمیندار د پټي سره تعلق دی، دقه شانې تعلق د ښځې د خاوند دی. څه مطلب؟ زمیندار چې کله زمینداري له پټۍ ګوري که نه، دا کله اجاره باندې پټۍ اخلي، د ټوله دنیا ګوري، و چې کم پټۍ دا به صحیح فصل کوي، ځکه زه خو اجاره ورکوم، او په دې پټي کې به څومره فصل کېږي، د ټول نه اولنی ټارګټ د ده څه دی چې ما له څه وکړي؟ فصل وکړي، فصل. او د فصل دپاره بیا د بهترین پټي انتخاب کوي. نو خاوند چې کله ښځه کوي نو سم ججمنټ به وکړي، ښځه به سمه پاکه ښځه به ګوري. نساؤکم حرث لکم، دا ښځې ستاسو پټي دي، مطلب دا چې سمه پاکه ښځه، بدنامه ښځه ونه ګورئ، چېرته بد اخلاقه ونه ګورئ. نبی علیہ السلام علیہ سړی راغی، د الله رسوله زما ښځه ده، او لا ترد ید لامس، دومره ګنده ښځه هر چا تعلقات ساتي، هر چا تعلقات ساتي. نبی علیہ السلام طلاق ولا ورکړه که نه؟ وایي بچي مې دي ته خوښه مې ډېره زیاته ده، وایي نصیحت ورته وکړه بیا که نه. نو داسې ښځه بیا څه کوي؟ لہٰذا داسې ښځه سواده وکړه چې هغه پاکه ده، ښځې ته وایي داسې خاوند وکړه چې هغه بدنام نه دی، پاک دی. د ښځو د خاوند تعلق د پټیو د زمیندار دی. او دویم نمبر دا چې زمیندار کله پټۍ ځان له په ایجار باندې اخلي، نو وایي چې ما له فصل راکړي. لہذا چې پټۍ کله ته ښځه کوې نو ستا به غرض ته پاک او صالح اولاد به ته ګورې چې ما له راکړي. د دې مطلب دا نه دی څنګه چې بعضې خلک دې تفسیر بیانوي چې بس ښځه فصل دی او فصل کې خلک څه کوي؟ کر کوي، نو ښځه صرف د جنسي تسکین لپاره ده. نه، دا مقصد نه دی چې ښځه صرف جنسي تسکین دی. فصل پټي کې خلک واښه کړي، غنم پکې کړي، جوار کړي، او په دې کې بس ته به ځان خپل جنسي تسکین وکړي، دا مطلب نه دی.
سبا کوي جنسي تسکین به ملاوي سهاره هم دل درکوي خوشحالي هم دل درکوي بچي هم ځان لګوري نسل هم زیاته د پیغمبر سنت هم ژوندي کې د ګناونو هم ځان سره ټولې خبرې پدې کې ټولې خبرې پدې کې په دې فیسبوک باندې سبا زنانه راځي واغ درسونه کوي یو پنجابي جنې د مالدار راځي خو هغه ویډیو مال بل ځای نظر نه رااله نو هغه په دې آیت باندې په علماو ډېر رد کړی دی چې دا بعض علما دا د دې آیت تشریح غلطه بیانې چې ښځې ته فصل ویلی دی مطلب دا چې ښځه پټی دی نو پټي کې زمیندار کرونده کوي نو ښځه صرف د دې دپاره ده چې جنسي تسکین به تاله درکړي دا معنا غلطه ده څه مطلب د دې مطلب دا چې ښځه ډېر قیمتي شی دی خیال یې ساتئ وي دې مطلب وي دا دی چې ښځه ډېر قیمتي ده دې خیال ساته نو نیمه ترجمه هغې کړې ده نیمه ترجمه یې کړله پوره ترجمه دا ده ښځې ته پټی ولې ویلی شوی دی فصل ولې یقینا چې څنګه پټی قیمتي دی نو ښځه هم سره قیمتي ده دویم د پټي په انتخاب کې خلک سوچ فکر کوي د ښځې په انتخاب کې سوچ فکر کوي دریم نمبر دا چې پټی خلک په دې کې تخم ګري په دې کې به ته داسې کوي چې جنسي تسکین به تاته میلاویږي بل دا چې پټی خلک د آمدن دپاره کوي نو دا د بچو دپاره وکړه د ټولې خبرې په دې کې دي او پنځم نمبر دا چې خپل پټی کله ستاوي د پردي باغ له بالوچو مالوچو له نه ځي چې خپله ښځه دې وي نو بیا پردو ښځو ته مه ګوره دی معنا ده د دې مقصد اصل کې دا ټولې خبرې په دې کې دننه دي ځکه خو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یا معشر شباب من استطاع منکم الباءة فليتزوج چې کله تاسو بلوغ ته ورسېږئ ځان له د واده تنظیم وکړئ زمونږ د علاقو کې دیر په علاقه کې خو الحمدلله ډېر پټۍ باندې خلک ودونه کوي جنکۍ هم پټۍ ورکوي لکان هم پټۍ ودونه کوي د ښکته علاقو کې مردان 400 په دې کې د 30 او 35 سال نه کم ودونه ډېر کم کېږي ګوټ ګوټ سړي به یې واده مې نه دی کړی یاره چې دا سټیبل شوی نه دی هلکه سټیبل څه ته وایي په خپلو خپو نه دی ولاړ داس په پردو خپو باندې ګرځي او یا دا ده چې نن سبا دا رواج دلته ورغی اوس 40 او 35 سال ته به سړی رسیږي ور صبر کوم چې زه لږ په خپل خپو درېږم او روزګار جوړ کړم نه نه خبره غلطه ده نساؤکم حرثلکم ښځې ستاسو فټي دي ستاسو فصل دی فاتو حرثکم راځئ خپل فصل ته انا شئتم کیف شئتم څنګه چې ستاسو خوښوي څنګه چې ستاسو خوښوي انا د کیف په معنا دی یو انا د عین په معنا هم دی او دلته عین معنا نه جوړیږي دلیل څه دی الته ملعون من اتى امراته في دبرها دی حدیث نه ثابت ده دغه تشریح ده وقدموا لانفسكم وقدموا مخکې ولېږئ لانفسکم د ځان دپاره څه ما ینفعکم قدموا لانفسکم ما ینفعکم مخکې ولېږئ د ځان دپاره هغه څه چې تاسو له پیدا درکړي څه مطلب د بچو اراده ورسره وکړئ خانداني منصوبندي مه کوه بیا به دې بچي بند شي څه به کوي واتقوا الله د الله نه ویرېږئ واعلموا پوه شئ انکم چې تاسو ملاقوه ملاویږئ به د دې الله سره وبشر المؤمنین زیره ورکړه مسلمانانو ته قدموا لانفسکم یو معنا هم دقه ده چې د بچو اراده ورسره وکړه نه د اولاد بل قدموا لانفسکم دا معنا هم ده چې د ځان دپاره داسې یو عمل وکړه چې هغه فایده درکړي نو بسم الله ویلي د هغې سره سره اعفاف د زوجې دی چې پاکه ښځه ځان له وګورئ قدموا لانفسکم ځان دپاره مخکې داسې څه وکړئ چې هغه تاسو له فایده درکړي چې پاکه ښځه ده پاک خاوند دی ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. د دې آیت مختصر غرض واوره مخکې مسلمان په دې آیت مبارک کې يسألونك عن الشهر الحرام تعظیم الاوقات المقدسه دا مضمونو په دې آیت کې تعظیم اسم الله دی د الله د نوم سره کې تاسو احترام کې د الله د نوم نه ډال ما جوړوي چې په سړو ډوډۍ باندې قسم کې هر وخت د الله نوم الله وي زما د نوم احترام وکړه ولا تجعلوا الله مگر زوی د الله نوم عرضة هدف لایمانکم د خپل قسمونو د پاره لاجل ایمانکم څه مطلب د الله نوم تاسو هدف او مگر زوی د خپل قسمونو د پاره چې بس قسم کې او د الله نوم بګستوي هر قسم کې د الله په نوم باندې قسمي د الله په نوم زما قسمي او د څه دپاره هغه دا ده ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس فان تبروا باندې لا داخل له الله تبروا ولا تتقوا ولا تصلحوا بين الناس دا آیت لکه نگران د خزان په پویوا ولا تجعلوا الله مگر زوی د الله نوم عرضة ډال لایمانکم د خپل قسمونو دپاره
ان تبرو چې نیکی نه کوي تاسو وتتقوا او د الله نه نه ریږئ وتصلحوا اصلاح نه کوي بین الناس د خلکو منځ کې لا په داخل دی د دې آیت چې کله مقصد تاسو ځان پوهه کې نو بیا خبر آسان شي هغه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو سړی قسم وکړي چې دا کار به نه کوم خو بیا د قسم نه وروسته تخکاره شي چې په دې کار کې خیر دی نو ضد دی نه کوي دا قسم دې مات کړي د هغې دې څه ورکړي کفاره دې ورکړي لکه ابوبکر صدیق قسم کړی و که نه چې زه به زما د الله په ذات قسم مستح باندې به خرچه نه کوم اوس په مسلمان خرچه کول د خیر کار دی ابوبکر قسم وکړو چې زه به څه نه کوم د خیر کار به نه کوم نیکي یې پرېښوده که نه تقوا یې پرېښوده اصلاح یې پرېښوده که نه الله وایي داسې مه کوئ د نیکۍ د تقوا او د اصلاح په مینس کې تاسو د الله نوم مانع مه ګرځوئ دی معنا ده په دې رسول الله فرمایي که نه زه کله کله قسم وږم او بیا ماته ښکاره شي چې دغه بل کار کول غوره دي قسم مات کم کفاره ورکړم ابو موسی اشعري وایي د تبوک غزا چې کله کېدله نو موږ د رسول الله خواله رالو چې موږ ته اوښان وغواړو چې موږ پې سورلي وکړو ویل چې موږ راغلو نبي علیه السلام ته ویل چې موږ له یو څو اوښان راکړه زموږ څه سورلي شته رسول الله زما دې په الله قسم یې نه در کومه موږ واپس راغلو لږ ټایم پس جواب راغی چې پیغمبر هم غواړي موږ واپس راغلو بخاري حدیث ته چې واپس رالو وایي چې خو دا اوښان بوځئ وایي چې موږ روان کړل ویل ما ملګرو ته ویل چې لکه پیغمبر علیه السلام قسم کړی چې نه درکړه اوس یې راله راکړل هیر دي ته کو راځئ ورځو چې ورته ووایو چې تا قسم کړی کله چې موږ واپس ورغلو موږ رسول الله ته ویل چې تا قسم کړی ویل ما ته یاد دی چې ما قسم کړی خو چې زه کله قسم وکړم او د هغې نه هغه مخالف کار غوره وي نو زه قسم مات کړم کفاره ورکړم زه به د خپل قسم کفاره ورکړم دا بوځئ تاسو د آیت مطلب اصل کې دا دی ښه ولا نو آیت مطلب به دا شي چې لا تجعلوا اسم الله عرضة مانعا عن البر والتقوى والصلح ولي لأجل أيمانكم معنى ذا لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس يعني لا تجعلوا اسم الله مانعا عن البر والتقوى والإصلاح لأجل أيمانكم څه مطلب مگر زوی نوم د الله تعالی مانع د نیکینا د تقوا او د اصلاح نه د وجه د قسمونو خپلو ته چې ما قسم کړی دی الله کتر د ماما کول چې قسم یې کړی دی الله کتر د پلان څخه خبرو لکه ما قسم کړی سو کوم قسم یې کړی دی نو د قسم د وجه نه تانی کی پرې خو د قسم د مات کو هغه پلان کار وکا مطلب پوه شوي نو لا ولا تجعل الله مگر زوی د الله نو معرضه مانع لایمانکم د خپل قسمونو د وجه نه د سیوایا د خپل قسمونو د وجه نه لام اجلی رخا لاجل ایمانکم مگر زوی نوم د الله عرضه مانع لایمانکم د خپل قسمونو د وجه نه ان تبروا چې تاسو نیکی نه کوي وتتقوا د الله نه بیا نه ریږئ وتصلحوا او د اصلاح کار نه کوي بین الناس د خلکو منځ کې والله الله تعالی سمیع اوریدونکی دی علیم پوهه دی نو قسم ذکر راغی لا یؤاخذکم الله باللغو کې به وسو دغه وشي بلې روان لګه دې کې به د قسم یو قسم ذکر قسم په درې قسمه یمین یو ته قسم لغو وي یمین لغو یو ته یمین غموس وي یو ته یمین منعقده یمین لغو څه ته وي امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې په هیر باندې سړی قسم وکړي لکه ته الکه سار دی موږ په جمع کړو قسم دې ما کړو خو هیر دې نه دی کړی یمین لغو دی ګناه به کې نشته خو ځان دې ساتل غواړي دویم یمین غموس ته وایي په دروغ باندې قسم کول قصدن ځمکستانه ته په قسم کې جدا زماد ګاډستانه ته په قسم کې جدا زماد یمین غموس ګناه ده بګي اکبر الکبائر الاشراک بالله والیمین الغموس کفاره سره ور یو ته یمین منعقده وایي یمین منعقده دي ته وایي مستقبل کې سړی قسم وکړي جو کار وکوم او هغه ونه کی یو کار باندې کوم هغه وکړي کفاره سره که د ګناه کار نو نو ګناه پکې نشته او که د ګناه کارو نو بیا پکې ګناه د ماتول پکار دي او چې ماته د هغې کفاره شته دی انشاء الله هغه به راځي په کوم ځای کې اب انشاء الله په سورة المائده آیت نمبر 89 کې به راشي چې یا غلام ازادول دي یا لس غریبانو له جامې اغوستل دي یا لس غریبانو له سبا بیګا خوراک ورکول دي او که دغه نشي نو بیا به څه کوي 3 روژې ونیسي پرله پسې دغه بیا کفاره ده امام شافعي رحم الله فرمایي من لغوه د عادت او د عرف قسم ته وایي الکه قسم دې دا کار کوم قسم دې قرآن
والله بار بار والله کوي. نو دا شو لا یواخذکم الله ننسی الله تاسو باللغو فی ایمانکم په لغو قسمونو تاسو باندې. شافعی معنا کوي په عادتي قسمونو تاسو کې. ابو حنیفه سے معنا کوي په هیر قسمونو تاسو کې. هیر تاسو نه هیر دي. لا یواخذکم الله ننسی الله تاسو باللغو په لغو باندې فی ایمانکم په قسمونو تاسو کې. په هیر باندې په قسمونو تاسو کې. لیکن یؤاخذکم نسی تاسو بما په قسمونو باندې کسبت قلوبکم چې اراده کړی دا غي تاسو زړونو. کسبت قصدت اراده کړی تاسو زړونو چې ارادتن قسم وکړي. په هیر نه کسبت قلوبکم چې اراده کړی تاسو زړونو. والله الله تعالی غفورن بخون کې ده حلیم او صابر ده. د دې آیت شان نزول سره نو مختلف راغلي دي. صحابه بارک راغلي دي او صحابي قسم کړی دی چې زبر پلاني څخه خبرې نه کوم. عبد الله بن رواحه قسم کړو زبر بشر بن نعمان سره چرته هم خبرې نه کوم. ان کې دای او خو الله وینا دا مکوي. بل کس قسم کړو چې زبر ملمنو سره بالکل خراق نه کوم. الله وینا دا قسم مکوا. داغه سره ابو بکر صدیق قسم کړو چې زبا د مستح سره تعاون نه کوم. رسول الله قسم کړو خپل بیان وتا. رسول الله قسم کړو زبا چرته هم بیا شهادت بنس کوم. دا ټول قسمونه یا لہذا دا آیت خپل عموم باندې ده. خپل عموم باندې للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحیم. ورته لگا کوستی مستی خجدا حکم دیریږي بار تقدیر نن خو بدا بس کو د ورځ 2 سبق مونږ ته ده. خو سبب دې سکو سبانه چون کی یقیني روزه ده چې روزه ده. نو منګ با دلته کې منځو په باندې په یو وجبانی کو. تاسو کوشش کوئ چې په باندې یو وجې د مدرسې ته منځل راځي. کملکان چې تاسو راځي زنانو تاسو کوشش کوئ بس د اسیم 12:30 نه اخوا منځ د ماسپخین کیږي. خو چې بس دسې 15 منټه کم یو یا 60 منټه کم یو بجې شنو بس منځونه کوئ او راځي بیا او تاسو مختي راځي. نو داسې تقریبا من به کوشش کوو چې داسې 15 منټه د پاسه په یو بجې باندې خپل درس من شروع کوو. د ماښام اذان څه ټیم کې ماما 10 منټه د پاسه. نو اوس بیا خو مونږ ظاهر خبر دی چې دغه د 5:35 5:37 پورې به درس کوو. دې ټیم پورې بیا خو نه شو کولی. بس الله دې خیر کړي. ورځ نیمه د سورۃ البقره به ختم شي که خیر و. دې سره سره زمونږ د ټیک دورې دا یو خدای چې زمونږ پرون دا مولانا حمید الحق سے وفات شوی. دغه لپاره ان شاء الله دعا وکړو. دا غي سره سره زموږ د شاټې درې لکان دي ارسلان او ساما او رحمت اکسیډنټ یې کړی دی. یو پکې بیمار دی. هغه د لپاره ټول دعاګانې وغواړي چې الله تعالی ورته صحت ورکړي. ځوانان دي لکان دي ایواله خود سي بیمار دی. د پلار یو بچی دی. خطرناک اکسیډنټ یې کړی دی. نو ټول د دعاګانې وغواړي. څومره ناظرین دي څومره سامعین دي زنانه دي نارینه دي چې الله تعالی روغ صحت ولورکړي. بهوش دی غریب او ډېر وی تکلیف د مور او پلار د ټول خلک پسې خپه دی او دی بچو ته